بسم الله الرحمن الرحيم. نخبرنو زکات ورکول مسلمانانو باندې د الله تر طرف نه فرض دي چې کله انسان بالغ شي او دا صاحب النصاب شي هغه کوم متعین نصاب دی او دا غي لایق او مالک شي د انسان نو په د باندې په کال کې یو پیر زکات واجب دی دا په زکات ورکوي او فرض دی. محترم ورونو زکات ورکول په دې الله تعالی د ډیرېدلو وعده کړی دا چې څوک مال ډیرول غواړي زکات دی ورکړي. الله تعالی په دې باندې وعده کړی دا چې څوک زکات ورکړي دا مال ډیروي. حدیث کې راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر سهار یو دوه ملائکه راکوزیږي ویلان کوي. یو ملائکه وایي چې یا الله څوک مال لګي زکات ورکوي صدقات ورکوي ستا په نوم خدای لګي الله غیله بدل ورکي دا غیله پیسې ډېرې کې بدل ولا ورکي. او بیا ملائکه وایي چې یا الله څوک نه لګي شومتوب کوي بخل کوي د دنیا په کارونو یې لګي او په دین یې نه لګي یا الله ته دا غیله مال واغستل کی دا غیله واغستل کی. تر دې د وجنه منګورو په دنیا کې چې ډېر خلک एकदम غریبانان شي دا غینا غلکاو کروڑاو سرمایه ستورک شي ځکه دیو د الله دیو زکات نو ورکړي دا الله تعالی چې کم فرضیه ده او فرض په انسان باندې هغه نه دی ادا کړی او چې کله انسان فرض حکم ادا کوي نو کړنی خپل پیسې او لوی خدای ګناګار خلق بچکړي او چې د مکا شي انګار خلق بچکړي نو لیوانی بد قیامت بورز خاندي او په دنیا باندې او خيار خلق بچکړي نیک عملا بد عرش سور تناستي او استاد عرش سور نبار خلق بچکړي نو غریبان بدر تسر گریوان راشي او د بنگلو ول مالدار خلق بچکړي نو غریبان بدر تسر گریوان راشي او د بنگلو ول مالدار خلق بچکړي. عمر سلام خټک چې سوچ کوم بګنیګا او توبه استغفار خلق بچکړي. عمر سلام خټک چې سوچ کوم بګنیګا او توبه استغفار خلق بچکړي. په دې وخت کې خلک کله زکات ورکوي نو ځنې خلک سي سل روپۍ را بیلګلي یو کس له سل روپۍ زکات ورکوي یا 200 روپۍ زکات ورکوي یا 300 روپۍ یو کس له زکات ورکوي. نو ګوره په دې باندې تاسو ته پوښتنه کوي د علماو نه چې 100 روپۍ دا زکات کیږي او کنه کیږي چې په انسان باندې مثال په تور په ټوله سرمایه کې 50000 روپۍ زکات کیږي یا 60000 روپۍ زکات کیږي یا 10000 روپۍ زکات کیږي یا ډیر کیږي او دا یو کس چې کوم د سره 200 ورکوي نو په کار دا چې په دې ګرانه کې څوک هم زکات ورکوي چې زر 2000 نه حکم نه یا 3000 نه حکم نه ځکه سل به خو په دې باندې یو کم چې من زمانه کېږي. در دې د وجنا هر سرمایدار انسان نه پکار دی چې په خلکو رحم وکړي خپل سرمایه پټه نه کې چې ما سنشتا او ګوردا خبره موري ډیر خلک په دې وخت کې چې کله د زکات د ورکولو وخت راشي او د هغې د کال د پوره کېدلو وخت راشي خپله سرمایه په یو ځای کې بنده کړي یا ځمکه والي یا دکان والي یا یو کور والي هغه پیسې سته بندې کړي ما خو داسې ګټې نه دی اخیستی او ما د ځان دپاره واغست پروت به یې کله په کار شي نو دا دروغ وایي د ده نظر دا دی چې زه به زکات نه ځان بچ کړم او چې کله ضرورت رالي دکان به خرڅ کړم پټۍ به خرڅ کړم او زما پیسې به زما په کار باندې راشي. نو ګوره دا هیله ده دا دروغ دی دا بانه ده او داسې خلکو الله تعالی مال خرابوي. نو لهذا الله
باندې جوړول لري پکار زکات د منی کولو لپاره باندې او زرونه کول لري پکار ورته انسان مد الله محتبه ذمہواری د مال خو صفات نه لګي وای مال خو د لاس هرې رکل دیو کړ را دي نو به انسان څنګه ګوت مال لاړ زکات په دې باندې برقرار پاتې شو